أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سامعين محترم، ستاسو درمان دې موږ نن خپل لسم سبق چې دی وړاندې کوو. سورة بقره شروع او مخکې اوصاف د مؤمنانو ذکر شو چې مؤمن هغه دی چې هغه یقین کوي په پټو شیزونو په غیب باندې. نبی صلی الله علیه وسلم باندې کوم وحی راغلی دی په هغې دارنګې په هغې کې مونږ دی مونځ به کوي او دارنګې مال به خرڅ کړي. دارنګې مؤمن صفت دا دی چې په دې کتاب او د دې نه مخکې ټول کتابونه په دې به ایمان نه وړي. دارنګې په آخرت باندې مو یقین ساتي چې آخرت قیامت ورځ راتلونکې ده. وبالآخرة هم يوقنون. لدينا بیا مرزیان منکرین د ختم نبوت قادیانی ملعون لدينا یو استدلال کړی چې وبالآخرة وبالنبوة الآخرة هم يوقنون. وایي چې آخري نبوت به چې دی یقین ساتي ایمان به راوړي نو هغه وایي زه یم. د هغې مفسرینو ګڼ جوابونه کړي. یو خدا ده چې په آخري نبي نو آخري نبي قرآن حدیث کې او خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. د هغه نه وروسته بل نبي نشته. دویم دا ده چې دلته هغو کوم استدلال کړی استدلال باطل دی، ځکه دغسې چېرته قرآن او حدیث کې موږ نه دي دلیل بې نشتی. بیا د هغې جزا ذکر شوه چې مؤمنان متقین دا په هدایت دي، کامل هدایت، او د دوی لپاره چې کامیابي ده. کامیابی بیا د دنیا او د آخرت دواړو. ان الذين كفروا سواء عليهم مخکې سره ربط دا شو لکه څنګه چې فتح القدیر لیکلي تفسیر فتح القدیر هغې کې امام شوکاني وایي چې مخکې دا هغه ډلې ذکر وشو چې هغه د خیر ده، دلته هغه ډلې ذکر کوي چې هغه د شر ده. او شیخ عبدالسلام رحمه الله خپل تفسیر کې وایي چې مخکې ذکر وشو د مسلمانانو د مؤمنانو ډلې، اوس د هغې ضد ذکر کوي چې د هغې ضد هغه کافر دي. ان الذين كفروا سواء عليهم یقینا کسان چې کافران دي برابر خبره ده په دوی باندې. کفر
دا پټول ته ویل کېږي. په لغت کې څوک چې شی پټوي هغه ته هم کافر وایي. لکه دانې چې موږ پټوي، دانې یا زراعت والا چې کوم کار کوي، کرونده کوي، نو هغو ته هم چې دی کافر ویلی شي. کافر يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. او په اصطلاح کې دا ضد ایمان دی، ضد ایمان چې دی کفر دی. یقینا کسان چې کافران دي سواء علیهم برابر خبره ده په دوی باندې انذرتهم که یاری دوی لرا لم تنذرهم یا نه یاری دوی لرا لا یؤمنون ایمان نه راوړي. د دوی ته یارول او نه یارول برابر دي. ختم الله على قلوبهم مهر لګول الله په زړونو دوی باندې. ختم دا د یو کار اخر ته ویلی شي چې خط سړی ولیکي اخر کې وایي ختم مهر پې ولګوي دا خط دې پورې ختم شو. دغې ته ختم ویلی کېږي. د دوی په زړونو باندې داسې مهر لګولی شی دی چې دوی اسلام اوس نه قبلوي، او دا د دوی د اعمالو د وجې نه دی. ختم الله على قلوبهم مهر لګول الله په زړونو دوی باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو دوی باندې، وعلى ابصارهم او په سترګو دوی باندې غشاوتون پردې دي. په سترګو دوی باندې پردې دي. دارنګې په غوږونو باندې مهر دی پردې دي. زړه باندې مهر دی ایمان نه راوړي. دارنګې په غوږونو باندې چې دی قرآن نه اوري، هدایت هغه نه قبلوي. او دارنګې په سترګو باندې حق نه ویني. نو دا کسان د دوی لپاره بدله سره الله وایي ولهم د دوی لپاره عذاب عظیم، عذاب دی درناک. دا هغه پکه کافر چې دي، او مراد د دې نه یهود نصارا چې کوم ټول کافر هغه په دې کې داخل دي. ولهم د دوی لپاره عذاب عظیم، عذاب لوی دی. الله دې موږ بچ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.